بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خب نن غواړم روژې حوالې سره څو مسالې ذکر کوم چې هغه اکثر پوښتنه کیږي او مبتلا به مسائل دي. اکثر هغوی مسئلو کې عوام الناس مبتلا کیږي، بلکې هر انسان داسې مسئلو سره روبرو کیږي. روژې حوالې سره دا چې نیت ضروری ده یا نه ده ضروری، یا دا چې روژې نیت کوم وخت کې وکړو. آیا ټولې میاشتې دپاره یو نیت کافي ده اول نه نیت وکړو او ټولې میاشتې دپاره، یا نه هر ورځ دپاره نیت ضروری ده او نیت کوم ټایم انسان وکړي. ټول نه اول دا خبره ضروری ده چې زه دې ته اشاره وکړم چې اعمال دوه قسمه دي، یو اعمال عبادی دي یا تعبدی نه هم متویل شي. دویم اعمال توسلی دي. عبادی یا تعبدی اعمال دي چې هغوی کې نیت ضروری ده. که چیرې نیت وکړلو عمل د صحیح ده، که نیت ونه کړلو عمل د صحیح نه ده. مثلا المونز ده که نیت وکړلو خو داسې واسطه المنځه ته داخل شوي، که نیت ده نه ده کړی په کورې ټیټېږه اسکېږه ته المونز صحیح نه ده، المونز ده نه قبلیږي، بلکې هغه سره المونز نه ده، اندیشان سره روژه هم ده. روژې ته نیت ضروری ده. ته په کار د نیت وکړې چې مثلا روژه د ستم قربتا الی الله، المونز د کوم قربتا الی الله، خمس زکات وغیره دا څومره اعمال دي، دا عبادي اعمال دي یا تعبدي اعمال دي. یعنی دوی کې نیت ضروری ده. که چیرې نیت وکړو عمل صحیح ده، که نیت ونه کړو عمل صحیح نه ده. دویم اعمالو قسم چې کوم ده هغه توسلی اعمال دي. یعنی هغه اعمال چې هغوی کې د نیت ضرورت نشته. لکه مثلا انسان جامې نجس شولې، اوس جامې چې تا پاک اوبو سره ومینځلې یا جاري اوبو کې د ومینځلې یا داسې قلیل اوبه دي چې پاسه صفا اوبه د ورباندې واچولې، عین نجسات ته ونه لرې کړلو، هغه نه بعد د هم ومینځلې. دا کچیر تا نیت وکو یا نه وکو هغه کومي جامې نجس دي هغه سپکیږي. نیت دلته ضرورت نشته. البته که انسان نیت دا کوي چې قربتا الی الله نیت وکړي چې ثواب ته ملو شي، هغه بل خبره ده، خو نیت ضرورت نشته. داسې نه ده چې کچیر تا نیت نه وکړلو د جامې نه پکیږي نه. یا مثلا مثال یو غویر کم چې انسان باندې د ښځې نان و نفقه واجب ده. اوس دي کې تا چې ښځې ته نان و نفقه څومره کومه خرچه ده، هغه څومره نیاز ده، کوم شیانو ته چې هغه محتاج ده، هغه څه که ته ورکوي، ته نیت وکړې یا نه وکړې کوم واجب ده هغه تا نه سقیط کیږي. یعنی داسې اعمالو کې پس مو ویلی شو چې اعمال دوه قسمه دي. یو اعمال داسې چې هغوی کې نیت ضرورت شته، په کار دی څه نیت وکړې قربتا الی الله. دویم اعمال داسې چې هغوی کې نیت ضرورت نشته، لکه انسان جامې نجسې شي یا انسان باندې ښځې نان نفقه واجب دی، هغه تاویر کړه، نیت وکړل یا نه وکړلو هغه واجب ته نه سقیط کیږي. خوب اوس روژې ته رسو. روژې کې هم نیت ضروری ده. په کار دی چې انسان حساب اذان نه تا مغرب اذان پوری دا نیت وکی چې خدای د پاره روژه به زه سبا ورځې ساتم. یعنی انسان هغو اټولو افعالونه، هغو اټولو شیانو څخه خدای د عالم روژې کې حرام ګرځولي دي، انسان ځان وساتي، دې ته د روژې نه یا روژې نیت. یعنی انسان په کار دی اټوله ورځې کې سبع اذان نه تا مغرب اذان پوری دا نیت وکی چې خدای پاره به زه هغو اټولو شیانو نه ځان ساتم څخه خداوند عالم روژې کې ما باندې حرام ګرځولي دي. خب دې دپاره چې انسان یقین ورته حاصل شي چې یاره ما د دوو اذانو منځه کوم ټایم دی، دا ما اټولو هغو شیانو نه ځان وساتلو څخه خدای ما باندې حرام ګرځولي دي، یا نه په کار دی چې انسان لږ ټایم اذان سبع اذان نه مخکې په کار دی خوراک چې کاک دغو شیانو ټول امور نه ځان وساتي، اندیشان سره مغرب اذان نه لږ ټایم بعد کې روژه ماته کړي. تا دا څه ورته یقین حاصل شي چې دغو دوو اذانو منځه کوم ټایم دی دا روژې سره و اټولو هغو اعمالو نه یې ځان ساتلی دی چې هغه خداوند عالم دې باندې حرام ګرځولی دي.
و بله خبره ده نیت حواله سره څه نیت کې ضروری نه دی څه انسان په خلی الفاظ ادا کی څه سبا ورځ به روژه ساتم قربتا الی الله، نه دا ضروری نه دی، بلکې انده څه انسان سحری تر پاسیږي اندی نیت سره څه سبا به روژه ساتم اندر پڅول اندا نیت دی. دا شو. یوه بله مسئله ده څه انسان اول روژې نه تا آخری روژې پورې نیت کوای شي څه مثلا د ټوله میاشته به خداوند عالم پر زه روژه ساتم، دعا کافي ده، یا نه دا څه انسان هر شپې بیله بیله نیت کوي، دا هم انسان کوای شي. یعنی انسان هر ورځ بیله بیله نیت کوي هم اشکال نه لري، یا نه اول ورځ نه د ټولې میاشتې لپاره نیت وکړلو بیا هم اشکال نه لري. او الفاظ هم ضروري نه دي څه ته خولې څه ادا کړې څه مثال ټوله میاشته به روژه ساتم قربتا الی الله، یا وایي څه نه هر شپې نیت کوي څه سبا به روژه ساتم قربتا الی الله، نه انده څه ته سحري ته راپاڅېدې انده انسان نیت دی، انسان سحري ته خو انداسې نه راپاڅېږي که نه، رپاڅېږي اندی نیت سره څه سبا به خدای پره قربتا الی الله روژه ساتي.